اجتماع له ټول ځای راځي کنه تبلیغ اجتماع دې پورې خو در باندې جوړ کې باران وشو کو سوکتلی نو د اجتماع چې خلک ځي کنه نو په دې موټروي چودريږي قیام او طعام کې ودريږي نو ډیر زیات په دې د سونو په دې بیت الخلاګانو باندې رشیدم لیدلی کنه نو ما یو پیر سوچو چې الکه دا ټول خلک د بیت الخلا ته ولاړی نو د ټول خلکو ته خو بداو د سماتی حاجت نه خو ما وی کې دې شه دې کې ډیر مرګري داسي چې غیبه د استنجام ضروری غني دا به د حصہ غني ځکه یو سړی ود شوی د اور پاسې تقاضې د سماتی نشته نو ډایرک چاره دم کو نور سړی بیت الخلا ته ولاړ دي نو ما وی کې دې شه د بازي پکې نه پوي نو زه ورله مغازه کې مې اعلان وکړ وخت کې تبلیغ کیو نو د خلکو غم مم کو غنه مدرسې ته چې سړی شنو بیا خو دا غمی شکل مولوی سم چې د دې طالبانو به دا خرچه وسنګ برابر کنه او بیا خو چې په خیبر پختونخوا کې د مدرسې پنجاب او کراچي والا خري کنه خپنه شه زمونږ پښتانه په منځ او روزو کې تکړه دي خو صدقات او خیرات کې ډیر روستي ځکه هغه وی رمضان جانه او پټان جانه کنه نو برحال ما هغه زه ته ورلم او اعلان مې وکړ چې ما ورته مای بھائی جن کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہے وہ جا کے وضو بنائیں استنجا ضروری نہیں ہے تاسو یقینو کې په دې आवाज سره ډیر کسان را واپس شو او یو نوجوان چې چرته ډیر سات به انتظار کړو نو چې زما خواله راغی ډیر د خوشاله نه داسې یو ناره ولګوله وی اگر علماء نہ ہوتے ہمارا کیا ہوتا اگر علماء نہ ہوتے ہمارا کیا ہوتا ما ورته او زه خو یو طالب علم خو عقیده اگر علماء نہ ہوتے ہمارا کیا قسم دې نبم مشر پیجند نبم کشر پیجند نبم خ پیجندل نب بدم دا ته چې وې زما مولیانو ته ضرورت ته زغه د اردو په کتاب کې ګورم دام چالي کلی دام د چا د علم نه چھوڑ دے دام درته چار ارسولې دي نو ما وی د دې وجود په دنیا کې د خلکو د پاره د خیر او د رحمت ذریعہ ده د چا په خوا کې د دې قبر جوړېدل د خلکو د عذاب نه د خلاصي ذریعہ یو پیر مسجد نبوي کې زناستم یو پاکستانی راغی چرته لومبي ال تتلو سروزي شوی لاجبم پورا نوز د کړي سم مسله ورته پیښه شوی نو چرته د خپل جبه عالم کته چې اظهار ما فی الضمیر ورته وکړم زناستم ناس خپل فراست سره معلومه کړي چې ردم ست تعلق شته نو راغی نو ماته وی چې یرا تعلیم ما وی یرا عالم خو ول ځان ته ډیر ګران کار دی عالم ډیر ګران کار دی اوس خو د فیسبوک دور دی ارچا سره القابات لیکلی کا ادا بازي پکې علامه شي الکه مونږ ځان ته عالم نشو ویل پکې علامه شي د مدرسې مخم نه لیدل علامه الله اکبر ما وی عالم خو ځان ته ویل ګران کار دی خو مدرسې سره تعلق ته نه تویا کچر دا مسله راځي نو به هم درته دیو جنیات ساته غوري په دې علم کې د ټولو نه ګران کار فقه دی ټولو نه ګران کار فقه دا زنه ما دا سو کوئی حکیم الامت حضرت تھانوی رحم الله فرمایي د ټولو نه ګران کار فقه او خفانه شه زمونږ ملګری لګ وخت لګي ناغه خو بیان زده کینو دی وی جوړه دا علم دی وی جوړه دا علم دی نو مولوی صاحب بناستي هغه نه به تاسو کې هغه بلا جواب نی ور کړی دی ورته د مخ کې نه جو دی به جواب ور یو مولوی صاحب را د قصه کوله وی په تشکیل کې وما د کلی نه راته چارینګ وکړه وی دا سې ډیره پیچیده مسله ده هغه بعضی وخت کې ویلم دا سې مناسب نه خو برحال د حرمت مصاهرت مسله ناغه خواته مرګر را سر نشته هغه موري چیر د باندې خو بیبي حرام شوه مسله ما ورته دا تاسو کو چې واقعي بیبي په حرامه ده کنه وای ما دا وینا نه مخ کې هغه
هم مرګري وي چې زه وایم چې نه د حرامه بي زه وایم چې بیبي په نه د حرامه. ما وی چې ولې وی چې د دې بیبي په کې څه ګناه ده څه مسله ده داسې کنه د بیبي په کې وسه ګناه خپل عقل جنګ. بهرحال دا خو زمن کې خبر رااله نو خبره مې ارته کول اصل خبره خو جوړ تاسو نه راشو ما ته یاد ده خو چا ته یاد ده ما زناستم یو کس راغی تاسو نه راوخه نو ما نه تاسو کو ویرا مسله د مې زوه نو بیبي سره په ټلیفون څخه خبرې کړې او داسې غنلا چې په دې سره جدایي شوه اچ ما ته وینو خبره صفا او ما ورته چې په دې الفاظ سره خونه کی یقینو کې د دې وینا سره غدا سه شو تبوي چې نوې جون ورته ملاو شو او ما ته وی مولوی صاحب ته څه پته ده اتر وځو شوي چې دا واقع شوی دا نه مې خوب کړی نه مې خوراک کړی دومره پریشان ګرځیدم. ما وی زه یو طالب علم دا یو مسله ما دته وی ادي داسې غني لکه چې نوې جون ملاو شو دا علماء کرام قسم دې کوم په مشقتونو تکلیفونو لګیا دي د دې لپاره لګیا دي چې دا امت د دې د دنیا او د آخرت د مسلو نه بچي د دنیا او د آخرت د پریشانو نه بچي. نو ما عرض کو مې د دې وجود په دنیا کې هم د خلکو د پاره د خیرونو د رحمتونو ذریعہ ده او چې پریشان یو نو وجه ده چې د علم مطابق جون نشته. دا څومره خلک چې مونږ یقینو کندن په پریشانی کیو د دې پریشانو بنیاد دا دی چې زمونږه جون د دې علماو چې چا سره د قرآن او حدیث علم دی د هغه علماو د علم پرانا کې نه دی جون. حکومت والا دی وجنه پریشان دي چې هغه سره دا جون نشتا بازارونو والا دی وجنه پریشان دي چې دغه جون ورسره نشتا کورونو والا دی وجنه پریشان دي چې دغه محمد عربي چې کم جون راوړو هغه جون علماو خلکو ته خودلې دي هغه معاشرت په کورونو کې دنه نشته نو دی وجنه پریشان یو. نو د علماو وجود دا په دنیا کې د خلکو د پاره د خیرونو د رحمتونو ذریعہ ده. خلق ناستی خوبونه کوي دی ناستی شپې رونی د دې د پاره چې د امت مسائل حل شي دی د پریشانو نروزی دی د مصیبتونو نروزی. امام محمد ابن حسن شعبانی چا ورته وی حضرت ټول شپه ودی ټول شپه مطالعه کې لږ خو خوب کو کنه هغه ورته وی دا ټول خلق په دې خیال ودی قسم مسله په خشي نو محمد شته دی نو کزمو د شوم نو د امت پس کی امت یقینو کا بعضی وخت کې زمون ولته یو طالب علم چاته یو مسله وخی هغه داسې غنی ته به چې نوې جون ورته ملاو شو نوې جون اسی دا ویم د دې د وجنه خلق د جون د تیارو پریشانو نه روزي